أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سورۃ بنی اسرائیل شروع مخکې آیاتونو کې تذکره د دې وه چې انسان ځان له شر داسې غواړي لکه څنګه چې خیر غوښتل پکاري. انسان ډېر تادګرند دی، ډېر تنګزړی دی. شپه ورځ الله یې ما ستاسو فایدې دپاره پیدا کړي، نو یوه پکې رڼا والا او بله تیاره. دې کې ډېرې فایدې دي، تاسو پکې شمار د حساب او د کلونو معلوموئ. دارنګې انسان سره د هغه عملنامه موږ د هغه په سټ کې ګرځوله. عملنامه د هر سړي سره داسې لازمه به لکه څنګه چې د سړي سره سټ دی چې دا د ده نه جدا کېږي نه، غلطېږي به نه. دا نه چې سړی ماله چېرته پردی عملنامه راکړی شي. ده قیامت په ورځ باندې دغه عملنامه به دله ورکړی شي، کتاب به وله ورکړی شي، کولاو به وي، ورته به ویلی کېږي خپل عملنامه په خپله ولوله، خپل ځان سره په خپله حساب وکړه. دنیا کې چې چا هدایت اختیار کړلی په نیغ لار باندې روان شي دي نو فایدې د هغه دپاره ده، او چا چې ګمراهي اختیار کړله نو وبال یې په هغه باندې دی. د بل سړي بوج سړی نشي اوچتولی، چا چې څه کړلي نو هم هغه به اوچتوي. دارنګې د تخویف دنیوي اخروي د هغې تذکره وه. الله رب العزت وی کله چې خلق فسق و فجور شروع کی، مشران هم دغسې فاسقان پاجران شي، نو هغې باندې هلاکت راوله مهلاکي کم. څومره د نوح علیه السلام د قوم نه رستو څومره قومونه دي الله وی موږ هلاک کړلي. ګورې نه وته وګوره شمارې کا څومره دي. دا څومره بندګان دي د دې چې څه کړلي، کم اعمال یې کړلي، نیک دي او که بد دي، الله پې خبردار دی. بعضې خلک دنیا غواړي، خپله حصه دلته کې غواړي. الله وایي موږ هغه چاله چې دلته کې غواړي نو هم هغه ورکوو چې هغه موږ د هغه دپاره کم مقدر کړي، او آخرت کې د هغه دپاره څه حصه به نه وي. او څوک چې اراده د آخرت لري او د هغې مطابق د هغې دپاره کوشش کوي، شرط پکې دا دی چې مؤمن نو د ده کوشش قبول شوی دی. الله رب العزت دله ډېر اجرونه او ډېرې درجې پیدا کړلي. هلته کې هغه غوروالی، هغه فضیلت هغه به هلته کې ورکوي. دارنګې مسله توحید هم په آخري رکوع کې ذکر کړه. دا الله سره بل الہ مه ګرځوه، بل الہ مه ګڼه، کنې نو کې بنې بیا مذموم او مخذول، شرمنده، ذلیله. اوس دې آیتونو کې الله رب العزت مسله د توحید هم ذکر کوي، بیا د مور او پلار حقونه هم ذکر کوي. مطلب بیدای چې د مور او پلار د هغې ډېر زیات حقونه دي، لیکن هغې به د الله سره نه شریکه، د الله حق به وله نه ورکې، او کله که د مور او پلار تا
گمراهی طرف ته رابلي، شرک طرف ته دی رابلي، نو د هغې خبره به نه مني. نورو ځایونو کې هم د مور او پلار په باره کې خبره شوې ده. احادیثو کې بیا د هغې تفصیل ډېر زیات دی. دلته کې الله رب العزت وایي دا زما بندگی به کوې، د بل چا بندگی به نه کوې. د مور او پلار بندگی د هغې عبادت دا نه دی جایز. د مور او پلار سره ښېګړه به کوې، د مور او پلار سره احسان به کوې، د مور او پلار باندې مال به لګې، دا ټولې خبرې به وي. لیکن شرک به نه کوې، هغه به د الله سره شریکې نه. هغه خبره چې هغه د الله خلاف راځي هغه به د مور او پلار نه مني. نو یوه خبره دا کوي، مور او پلار دواړه یا یو تن چې بوډاوالي ته ورسي نو د هغې په مخ کې به اوف قدرې نه وی. اوف مطلب دا چې داسې خبره به نه کوې چې هغې پې خفه کېږي، د تحقیر خبره به نه کوې، د ذلت خبره به نه کوې. رټل هغه لرې خبره ده، نو دلته کې دا هم وایي چې رټې به نه، بده خبره به نه کوې. خبره چې ورته کوې نو خبره به ډېره نرمه کوې. خپلې وزرې د عاجزۍ د رحمت د وجې نه به هغې ته ښکته ساتې. ځان به اکړخان کې نه، مور او پلار په مخ کې ځان به کړک کې نه. تکبر او لویي او فخر د مور او پلار په مخ کې به نه کې. هغې ته به دې خپل ځان نرم کړی. کله کله داسې پلار ولګي، کله مور هم ولګي، سړی راونیسي وهي یې، یو خو واړی وړوکی خو تختی. لیکن چې سړی غټ شوی دی د مور او پلار په سپېړه باندې په دې ستندر نه غورځېږي. نو ځان ورته کته کا، هغه سپېړه ورکړي، غوسه شوی دی، نو د هغه د زړه هغه تاو او غوسه هغه به ختمه شي. ځان ورته کته کا. خلک خبره کوي، د بعضې خلکو باره کې وایي هغه خو ځان داسې جوړ کړلی، که یوه سپېړه وله سړی په یو مخ باندې ورکي، نو هغه ته دا بل مخ هم سیلمه کړي چې د بل مخ له یو پړق ورکا. نو که مور او پلار په دې خوشحالېږي، کله کله غوسه شي، سړی له یو پړق ورکول غواړي، نو داسې نه چې سړی ته وتښتي، هغه سړی له پړق ورکوي، په ملا باندې پړق به ورکوي. نو خپل ځان ورته ملا ورته ورښکته کوي، هو پړق راکې، ګزار راکې راکه، سړي باندې هېڅ تندر نه غورځېږي. سپېړه ورکي که څوک ورکي، د هغې به سپېړه او د هغې څه سوکي، او هغې چې ورکوي نو داسې په دشمنۍ هم نه ورکوي. سره د دې نه دا به هم وایي، د الله نه به سوال کې، دعا به کې، رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. یا الله په دواړو باندې رحم وکړي، لکه څنګه چې دې زما تربیت په ړوکوالي کړلی. په ړوکوالي کې نه، که یو سړی پلار دی او دا زوی هم بوډا شوی دی، او دی ورته بیا هم بچی وایي، او بیا هم چې کله څه معمولي غونته کې خبره راځي، دا پلار پې خفه کېږي. بعضې خبرې خلک کوي، و یو زوی لګیاو په غرمو کې کار یې کوو، نو اوس لوی سړی دی، وړوکی نه دی، هغه ځان بچو پلار دی. نو هغه پلار ورته بچیا بس کا، غرمه دي، لوګړې دمه وکړه. هغې بابا ورته په قلاره کښېنه، یو پیر ورته ووایي، بل پیر ووایي، بل پیر ووایي، ونه شوه. د هغې کوم چې په دې غرمو باندې کار کاو، د هغه بچی و.
هغه هلته کې نه ونیو سوري نه رایې اوس غرمو باندې ورته ودرو کېنوته چې هغه وکاته یا وړکې راوځ غرمو ته کېنوللی هغه کار بس کو ای بابا دا څه کې یا وړکې غرمو ته کېنوللی نو هغه وړکې راواغست سوري ته کو وې څنګه چې ستا په ده زړه خوږېږي دغسې زما په تا باندې خوږېږي نو پلار په مخ کې بچی هر څومره چې غټ شي پلار په مخ کې هم هغه شانتي بچی بیا مور دا د مور رحم هغه بیا د نور ټول نه زیاتی دلته کې الحمدلله زمونږ مسلمانان یو اخواته چې لاړ شي نه هلته کې هغه بیا بل شان خبرې دي بعضې بګې مسلمانان پکې هم داسي بدبخته غونته کی د بوډاګانو دپاره مستقل یو ځای نو چې کله یو وخت ورسي نو هغه حکومت ته حواله کړي بوځي بوډاګانو ځای ته د هغې څه تپوس څوک نه کوي نه حکومت تپوس کوي او نه دا بچی تپوس کوي ځان له یې هلته کې بس پړلیږي مړ شي ډېر کم خلک به داسي چې هغه چرته په میاشت کې چرته په کال کې یو پیرې میلاوېدو لځي بچي نو چا یو خبره لیکله یو بوډۍ وه هغې حال آخرنی و بچی تپوس له آخر وخت کې ورغی نو هغې ورته ویې جړل ورته هم او خوشحاله ورته هم شوه بیا یې ورته وی بچیا دلته کې دا ځای چې دی نو په دې کې شیشې نشتي یخ دی ما خو یخ برداشت کو خو دې کې شیشې لګول غواړي دلته کې کولر نشتی د اوبو انتظام نشتی دلته کې د اوبو انتظام کول غواړي نو ته دا انتظام وکا سنور سیزونه کم چې د هغه ځای کمزوري وه هغې ورته ووایي چې دې کې دا شی نشتی دا شی نشتی دا شی نشتی دا پکې پکار دي چې دا پکې وشي نو آخر کې ورته وایي بچیا دا څه چې مې ته ووایې زما خو هسې هم آخري وخت دی زه خو مرم زه پاتې کېږم نه لیکن چې کله ته بوډا شې ستا بچي به بیا تا راولي دلته کې دې ځای ته چې تا ته بیا سهولتي دې دپاره وایي چې تا ته سهولتي چې دلته کې کولر پروتي چې دلته کې شیشې لګېدلي دلته کې پلانکې سهولت یي د پلانکې سهولت یي ستا دپاره وایم زما دپاره خبر خلاص شو ما خو برداشت کړو موري هغه د هر ځای کې چې که هغه مسلمان او که کافره ده خو موري نو د مور رحم هغه په خپل بچي باندې وي هغې ستا بچي به بیا تا دلته کې راولي چې بوډا شي نو دلته کې به ستا تا ته بیا تکلیف وي نو وس ته ځوان یې وس یې کولی شې وس یې وکړه ځان له دا ځای مخکې نه جوړ کا مخکې خلکو بوډاګان به یې وړو کندې نه به کتر غړول کندې ته یو سړی بوډا اغستی دی خپل پلار یې اغستی دی روان کړی دی وړي نو هغه ته هم دا پته ده چې ما وړي چېرته مې وړي هلته مې غړول له وړي که نه نو چې روان دی یو ځای کې چې ورسېد بچی دا کم ځای دی وی دا پلانکی ځای دی هغې ښه دا نه دی مخکې دی وی څه وی ما چې خپل پلار غړولی و نو هغه دا بل ځای نه مې غړولی و برې نه دې هغه ځای ته لا ته نه یې رسېدلی سړی چې دا واورېده وی چې د خپل پلار غړولی و
ما نن دی روان کړلی ډېر غړوم، سبا چې زه بوډا شم ما به دا خپل بچی راخلي او ما به وړي هلته مې ورغړی. مشهور خبره لګیا ده، خلک کې دغسې پته نه لګي حقیقت کې شوي ده یا نه ده شوي. نو هغه سړي په ذهن کې زړه کې دا سوچ راغی چې یاو دا بعضې خبرې داسې دي چې دا په دنیا کې خیږي. خپل پلار سره چې څه کړلي هغه به ستا سره کېږي، خپلې مور سره چې څه کړلي هغه به ستا سره کېږي، خپلې خواښې سره چې څه کړلي هغه به ستا سره کېږي. دا دنیا بعضې خبرې داسې دي چې دا پاتې کېږي نه، دا دنیا کې خیږي. د مور و پلار حقونه دي، بیا ورپسې د رشتہ دارانو خبره ده، هغې تذکره کوي. تبذیر دی، فضول خرچي ده، د هغې نه منع کوي، فضول خرچي مه کوئ. مور و پلار دی، د هغې وخت په وخت باندې د هغې تپوس کوه. مور و پلار دی چې کله ته ځې چېرته زه وایه پلان کې زه ځم، زه به نن د شپې نه راځم، زه به نن د شپې ناوخته راځم، دا خبره فقل لهم قولا میسورا، نرم خبره ورته وکړه، داسې حال به وي. ولې د مور و پلار هغې له خوب نه ورځي، بیا ته تلی چېرته او دی را روان دی راځي، ولې رانغې څه چلو شو. و دې زمانه کې خو بعضې سهولیات شتي، لیکن سهولیات داسې دي چې کله کله دا کار هم نه کوي. مخکې نه ایډوانس کې ته چې کله ځې نو دا خبره کوه، نو ښه خبره دا وي چې زه زما د شپې ناوخته راځي. دا مور و پلار که ته راځې ناوخته راځې، په 12 بجې راځې، په 1 بجې راځې، په 2 بجې راځې، دا مور و پلار به درته ناستي، ستا انتظار به کوي، خوب به ونه کي. لیکن د دې تمه قطع کا، زه زما لرې زما نو کېدی شي زه شپه هلته کې وکړم، که راتلو څه چانس جوړېده زه به راشم، ما خو تاسو زما په تمه کېږئ، مو تاسو اوده کېږئ، سهار به بیا میلاویږو انشاءالله. چې هغه په قلاره باندې د ماسخوتن چې هغه موضوع نه وکړي د هغه د اوده کېدو ټیم شي چې اوده شي ځان له، بیا ته راځې راشه، سړی اطلاع ورکړي. وس حالات خو اسانی را تالی دي چابیانی دي، سړی د بهر نه ورکول حوالی شي، هغه طریقې باندې سړی وکړي. ورپسې د خرچ تذکره کوي، خپل لاس سټ پورې تړه مه، بالکل فراخه کوی مه، دا یې تذکره کوي. میانه روي پکار ده. وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، ستا رب دا فیصله کړه الله چې بندګي بنه کوئ ما سوا د الله. وبالوالدین احسانا، مور و پلار سره به احسان کوئ، احسان کول. واحسنوا بالوالدین احسانا، احسان کوئ د مور و پلار سره احسان کول. اما یبلغن عندک الکبر، که ورسی ستا په مخ کې بوډاوالي ته احدهما یو تن د دواړو نه او کلاهما یا دواړه، فلا تقل لهما اف، نو ما وایه دې ته اف قدرې. اف څه دی؟ کله کله سړي باندې دوړه ولګي، دا اف د تحقیر خبره ده، دا اف دا چلولی شو، کپړو باندې مې دوړه ولګېده، نو کله اف کوي، پوکي کوي، دوړه ځانه لرې کوي. مطلب دا د تحقیر خبره، د حقارت خبره، د ذلت خبره مور پلار ته به نه کې، کنزل او ډېر لرې خبره ده. داسې خبره چې د هغې زړه به مات شي، دا ډېر لرې خبره ده. اف قدرې به ورته نه وی. دارنګې تا باندې تکلیف دی، تا باندې تکلیف دی، نو چل کې دیکھلے الائی هلته کې دا الی د وګو دا د مور و پلار په زړه باندې ګزار وکړو، هلته کې دړ، هلته کې مور و پلار زړه کوي، نو دا اف به نه وی، د خپل دړ اظهار به د مور و پلار مخکې نه کې. فلا تقل لهما اف،
ولا تنهرهما اور اٹای ما وقل لهما قولا کریما وینا کو دي ته وینا خيستا وینا نرما نرمي خبره سره کوا په نرمي باندې. بچیو پلان ته پوسو کو کارغه आवाज کو ای بابا دا څه دی وی کارغه دی بچیا یو پیر وته وی بل پیر وی شل پیر وته وی بابا بوډا شو بیا کارغه راغل لناسته دا بچیم ناسته بچیم ځان لغټ سړی دی اوس هغه आवाज کارغه आवाज کو دا پلاری وی بچیا دا څه دی ای بابا کارغه دی. دویم پیری بیا وی بیا आवाज کو ای بابا کارغه دی. دریم پیری بیا تپوسو کو ای بچیا دا څه دی وی ما ته ونه کارغه دی. خبره مټاګه شو بیا چې سلورم پیری خو جګړه شو یو خو تام کوی ما جوړه کړل هر څه کارغه دی کنه بل څه شی دی کارغه دی کنه. نو چې سلور پیری خبره پوره شو خبره بل شان شو پلار وی بچیا وی دلته ما مخکې دلته یو کارغه ناسو ما وته وی دا تا आवाज او تا تپوس کو دا سده ما ته شل پیری ته ما وی ما قار نه دی کړی دړ مینه دی کړی اته لګیای قاریږي اوس الله ولا تنهرهما او قاریګما رټل مکوا وقل لهما قولا کریما وینا کوا دیتا وینا نرما نرمی خبرې کوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او کته ساته دې دواړو د پاره جناح الذل وزرید عاجزی من الرحمت د رحمت د وجنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او وای داسي یا الله رحم کې په دواړو باندې لکه څنګه چې دي تربيت کړل زما پړوکوالي باندې کلا نبازي خبري خداسي دس پټي پنا خبري نه دي کلا وړو کې ده میچازي کوي څخه کول کوي کله څه کوي مورې لګیا دا هغه پاکول کوي ندا سینا چې شوړه پس راوالي او پاغه په ډنډه پورې وډکی ا دې زمانه کې د پلش د سپاکول برشونه ملاوي کنه برش راواخلي هغه د پلش د سپاکول هغه باندې مګي اسی نه کوي په خپل لاس باندې سپاکي کلا که زیات نه زیات وشي نال ته کې کپڑا راوالي او کپڑا باندې پاکي برشونه پسې نه راځي لوړ پسې نه راځي چې لری نه ځان راکړې او برش هغه پورې کپڑا غوټه کړی برش پورې غوټه کړی هغه پورې مګي ځنه کوي لری نو ته پیپ نیولې او هغه باندې ولي وبو باندې ولي دا څنګه کوي وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا الله رحم کې په دواړو باندې لکه څنګه چې تربيت کړل زما پړوکواري ربكم عالم بما في نفوسكم رب تاسو خپو ده پاغه چې تاسو نفسونو کې دي تاسو پزونو کې دي ان تکونو صالحین کې تاسو صالحان فإنه كان للأوابين غفورا یقینا الله دې اوابین کون کو د پارا د رجوع کون کو د پارا بخون کې مهربان بخون کې الله بخون کې دې مهربان دې اوابین دي اوابین ویل کې یا یو کو مشهور ده ما خام مازن رس چې کوم نفل کول کې دی ته وي لیکن صحیح خبر ده چې کوم د صاح په وخت کې چې کوم منځ کول کېږي هغه ته اوابین وي حقیقت دواړه کې نه دواړه دي شي الله طرف ته رجوع کولی دې په منځ کې د عبادت کې رجوع کوي الله ته فإنه كان للأوابين غفورا یقینا الله دې د اوابین کوونکو د پاره ال یقینا الله دې د هغه خلکو د پاره چې هغه رجوع کوونکي دي الله ته داغه د پاره بخونکې واتذ القربى حقه والمسكين ورکوا رشتہ داران ته حق دا او مسکینان ته ابن السبيل او مسافر ته ولا تبذر تبذيرا او تبذير مکو فضل خرچي مکو فضل خرچي کول سره فضل خرچاني مکوي ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين یقینا
فضل خرچی کون کی دارونه د شیطان دی وکانه شیطان لربی کفورا د شیطان د خپل رب ناشکرا شیطان ملګری کېږي ما شیطان رونه ځان ما جوړوي دې دور کې خو بل شان خبرې دي مبذر فضل خرچی کون کیسه دوی یو کار کیږي په 10 روپۍ باندې او دې کې په 1100 په 1200 په 100 روپۍ باندې کوي دې ته تبذیر وایي دې ته فضل خرچی وایي دې ته اسراف وایي لیکن چې وس یو سړی روپۍ راخلی 10 روپۍ راخلی 100 روپۍ راخلی او 100 روپۍ راخلی هغه ته ماچس وایي او تیلې وته وایي هغه سوځي دې ته بس وایي دا مبذر نه دی مبذر نه خو د بل څه لفظ پکار دی عربی کې به یو موږ ته پته نشته نو دا فضل خرچی کون کې نه دی دا خو زبر سه دا ولونه دی څنګه نو ګورې ځانونو ال د گیم پاکستان گیم وګټوي टूर्नामेंट के चले को प्लान के हुआ हो प्लान के मुल्क हुआ आगे ने उगटला कोड़ा क्रिकेट उगटो जा ना गने उगटो वे गटो ना आगे दपारो खुशहाली कही मंग कोड़ा क्रिकेट हुई डेरान तो हुई दाए उगटो वे गटो ना उस बागे में खुशहाली की नो डजी कही लेकिन याद इन्होंने दगा पैसों तो दे तिले तिले हुई खा پیسو دې تیلې وال لینو لګیا دي وځ پوجا فضل دا الوسوله کیږي ولې رنجک دي کنه هغه چې دا ور کی جاسوس دي کنه ور واخلیو دزو کی نو سو په ودونو کې کوي سو په سنتو کې کوي سو په نور خوشالو کې کوي سو په سګي کې سو په سګي دا ټول ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین دا مبصرین دي دا شیطان رونه دي نه لګیا دي نه دا خو زموږ غوم خادي دا زموږ رونه دي دا خو زموږ رور ولی دا استا برور ولی دا خو د شیطان رونه دي استا کته سره کې جو تم د شیطان رورې وي ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین الله وتوي دا مبصرین چې دا خو د شیطان رونه دي نه دا زما رور دی وي او دا شیطان رور ضرور روري کنا نو شیطان رور استام رور شدا تم د شیطان روري بیا په دغه کې نورې قصې کی دی لګیا دی ډزې کوي نو هغې باندې ځان باندې پوهېږي نه دا کارتوس چې کله وځي نو دا ځینو یو ځای کې پرېوځي که نه نو چې کله یو ځای کې پرېوځي نو هلته کې یو خو پټاس دي نه هغه دلته کې ډز یو هر څه چې وکړو خو یې کړه خبره خلاصه شوه ځان یې ګناهګار کړه د دې تپوس به کېږي دا خو ځان د شیطان رور دی لیکن بل چې کسب کم کسب وکړو ګولې چې لاړې یو ځای کې به دا سړېږي هلته کې به را پرېوځي چې را پرېوته هلته کې د چا په سر باندې ولګېده نو سر کې ننوځي که د یو سړي په نور بدن په بله حصه کې ورننوته نو هغې کې ننوځي ولې چوتې نه راځي ګټه سړی باندې ولګي نو د ګټې نه زیات تېره دی هغې کې زور زیات دی نو سړی وړوکي باندې ولګېده سړي په سترګه باندې ولګېده سړي په سر باندې ولګېده سړي په بل بدن په بل حصه باندې ولګېده نو خرابوي چې سړی که نه ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا او شیطان دې د خپل رب ناشکرا واما تورثن عنهم اګه اعراض کې د دینه ابتغاء رحمت من ربک د پاره د طلب د رحمت د خپل رب فترجوها چې ته امید لري فقل لهم قولا میسورا وای اغیتا وینا نرما ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك او مگر زو خپل لاس تړلې شه د خپل سټ سره خپل سټ سره لاس متړه ولا تبسطها كل البسط او میں فراخ کو په هر قسم فراخ کولو سره فتقود کني کې بني ملومن ملامت محصورا نستړې زوی مور پلان نه جوړ دي پوخا یو سړیو شونټه کور کې خو دیوا مور یې مړه الګه شونټه راو نه زموږه سختي له خو دی دا وې دینه بل سخت کم ځای راځي مور یې مړه دا شونټه کور کې پرته دا نه ما سختي له خو دی دا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك او مور پلار باندې ونه لګي
په خپل خپلوانو باندې ونه لګي، په خپل اولاد باندې ونه لګي، نو دا کم ځای کې لګي؟ خپل ځان باندې الله نیولې. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، او مگر زه خپل لاس تړلی شي د خپل سټ سره چې هغه جیب ته سره ورسي نه. بعض خلک وایي په جیب باندې لړم ناست دی، لاس ته نه کته کېږي، ګوتې ورته نه کته کېږي. ولا تبسطها كل البسط، همې فراخ کوه په هر قسم فراخ کولو سره چې لاس بالکل کولاو کې بس اول وزیته داسې مه کوه. نه یو طرف ته زیات لګې دغه ځای کې اگر چې حق ځای دی هغې کې لګې، خود دلته کې هغه مبذر ونه وي. دلته کې ته ورکې بالکل ډېرې مه لګوه، بالکل فراخ کوه ما. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، کنې کې بنې ته ملامت او ستړی. لوګړي مې خیال ساتلی وی پته نه لګي حالاتو څه پته لګي، ځان سره مې لوګړي ګزاره مې کړی وی نو ښه به میانه روي اختیار کوي. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقینا ستا رب فراخ کې رزق د چا پاره چې غواړي او تنګ یې. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، یقینا الله دې په خپل بندګانو باندې خبردار لیدونکی. دا وایو بیا هفته اتوار انشاءالله بیا به چوټي کوو. هلته کې اجتماع ده، اجتماع د وجې نه څوک به هغه اوري څوک به ځي، نو زموږ ملګري هم اکثر ځي به انشاءالله. د وجې نه سبا خو جمعې شپه ده، بله ورځ لا بله ورځ، نو د پیر په ورځ چې تېره شي انشاءالله بیا به درس کوو. دا څو ورځې پکې چوټي. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه، ستا رب دا فیصله کله چې بندګي منع کوي ما سوا د الله نه. وبالوالدین احسانا، احسان کوي د مور پلار سره احسان کول. اما یبلغن عندک الکبر، که ورسی یو تن ستا مخکې بوډاوالی تا یو تن د دواړو کلاهما یا دواړه، فلا تقل لهما اف، مه وایه هغې ته اف قدرې، ولا تنهرهما ورټئ ما، وقل لهما قولا کریما، ووایه هغې ته وینا نرمه وینا ښایسته وینا. واخفض لهما جناح الذل، او ښکته کا دې دواړو ته، ښکته ساته دې دواړو دپاره جناح الذل وزرې د عاجزۍ من الرحمت، د رحمت د وجې نه. وقل رب ارحمهما، وایه یا الله رحم وکړي به دواړو باندې کما ربیاني صغیرا، لکه څنګه چې دې تربیت کړی زما په ډوکوالي. ربکم عالم ما فی نفوسکم، رب ستاسو ښه پوهېږي په هغه څه باندې ستاسو په نفسونو کې دي. ان تکونو صالحین، کې تاسو صالحان خلق. فانه کان للأوابین غفورا، یقینا الله دې دا هغه خلکو دپاره چې هغه رجوع کوونکي دي الله ته بخونکی. وآت ذی القربى حقه والمسکین، ورکوه رشته دارانو ته حق د هغه، والمسکین مسکینانو ته، وابن السبیل مسافرو ته، ولا تبذر تبذیرا، او فضل خرچی مه کوه په فضل خرچی کولو سره. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقینا فضل خرچی کوونکي دارونه د شیطان دي. وکانه شیطان لربه کفورا، او د شیطان د خپل رب ناشکره. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک، او کته اعراض کې د دینه ابتغاء رحمت من ربک، د پاره طلب د رحمت د خپل رب ترجو چې تی امید لري. فقل لهم قولا میسورا، نو وینا کواغی ته وینا نرمه. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، او مگر زو خپل لاس تړلی شي د خپل سر سره. ولا تبسطها كل البسط، اما فراخ کوا مې کولاوا په هر قسم کولاوالو سره. فتقعد ملوما محسورا، کنې کې بنې ته ملامت او ستړی. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقینا ستا فراخ کې رزق د چا پاره چې وغواړي او تنګوي. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، یقینا الله دې په خپلو بندګانو باندې خبردار لیدونکی. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. دعا به هم کوي د اجتماع ده، الله یې په خیر عافیت سره سرته ورسوي، الله دې کامیاب کړي، الله یې د ټول عالم دپاره د هدایت ذریعه وګرځوي. اللهم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. صلی الله